دې ماشومې ته وویل چې راځه زه خشاک در کوم او دې ماشومې له بیا څه چپس اخیستي دي او بوتل یې ده او زامن یې ټول واده دي او لوڼه یې واده دي د یوازې دلته اوسېدو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو د سوکنو تاڼې پولیس په ډېر کم وخت کې یو ډېره ښه کاروایي کړې ده. یو بابا یې نیولی دی چې هغه د 8 کالو ماشومه اغوا کړې وه. دې بابا دا ماشومه ولې اغوا کړې وه، څنګه اغوا کړې وه، پولیس ته بیا څنګه پته لګېدلې ده او پولیس بیا دا ماشومه بازیاب کړې څنګه ده او بابا یې نیولې څنګه دی. دا یو د عبرت نه ډک رپورټ دی. دې کې د هغه مور او پلار او مشرانو دپاره یو ډېر غټ میسیج دی کم چې د خپلو ماشومانو نه لاپرواهي کوي. دا تفصیلي رپورټ دی، ضرور یې وګورئ. عصمت خان کله چې کوم بیګا تاسو دا مشر سړی نیولې دی، ماشوم هم طریقه ورکړې وه، د دې سټارټ نه لږ راته ووایي دا سخت قصه وه جي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر وی دا خو تقریبا داسې 10 خوشاوې 10 بجې د شپې یو کلیپ وچلېد او بیا ما ته تاڼې نه کال وشو چې دقسې یو ماشومه ده، یو کس دی چې دقسې بابا دی هغه د سبزی کار کوي، د کوڅو کې سبزي خرڅوي او هغه بوتل یې ده. تصویر چې مونږ وکتل نو هغه ماشومه ناسته ده خو د بابا د شکل نه ښکارېده. دې کې بیا د دوی ورثو سره ما کنټیکټ وکړه، رابطه م ورسره وکړه. څه د هغوی په ترو باندې بیا مونږ لاړو دې کې پندو سبزي منډۍ سره یو دوکان و. دوکان چې مونږ کولو که دننه نه هغه بند کړی وه بابا، چې کولو هم که نو دا ماشوم هغه سره کټ کې وه او هغه لګیا وه کټ باندې ناست و، دا ماشوم اوږده وه. هغه څه ووایي چې دا ماشومه مطلب د دې ماشومې پلار تاسو ته څه رپورټ وکړو چې دا څونه وخت پهله غیبه شوې وه، څنګه غیبه شوې وه؟ دا ماشومه دا پلار یې وایي چې ماښام زه کور ته رالم تپوس مې وکړو نو دوی وایي چې یاره ماشومه نشته. نو بیا چې مونږ معلومات وکړو هلته مونږ کیمرې وکتې نو همدغه زرنج والا چې دا ماشوم یې ځان سره کینولې ده او بوتل یې ده. د ماشوم د خولې دا بیان دی او د پلار یې چې دې زرنج والا دا بابا دې ماشومې ته ووایي چې راځه زه خشاک در کوم او دې ماشومې له بیا څه چپس اخیستي دي او بوتل یې ده. نو بیا ته مونږ دغه دوکان کې ریکور کړه. د ماشومې عمر څومره دی او دا بابا چې کوم دی د عمر څومره دی؟ بابا خو تقریبا عمر یې 70 نه ابو دی، داسې تقریبا 70 وی او ماشومه چې کوم ده داسې 5-6 سال ده. د دې ملزم خلاف تاسو اف ای آر درج کړی دی؟ د دې ملزم خلاف مونږ 364 A 53 CPA کې پرچه ورکړې ده او ماشوم هم چې کوم ده هغه KMC ته ریفر کړې ده. دا میډیکل به کېږي؟ میډیکل به کېږي. دا ملزم څه وایي چې دا ماشومه ده ولې راوسته او د دروغو خبره یې ورته ولې کړې وه چې خشاک در کوم؟ دغلته خو خشاک وم نه. ما دا ملزم وایي چې یاره ما به داسې مخکې کریټ مریټ و نو دوی کره مې ورکول، دغلته ما سبزي ګرځوله نو چېرته کریټ خالي کریټونه مریټونه د اور بلولو لپاره ما ورته ورکول. او وایي چې دا ماشومه ما پسې خپله را روانه وه. بیا چې ماشومه مونږ اورېده نو ده ما ته وایي چې راځه خشاک هم در کوم او بیا ما له چپس هم واخېستل. فرض کو ملزم والا خبره مونږ سوچ وکړو چې هغه والا کریټونه ورکول خو بیا به ورکړي بس ماشومه بتله که نه؟ دا خو د ځان سره ساتلی وه، کور والدونه پریشانه کړي. بلکل د خلاف وي. مخکې هم د علاقې خلک وایي چې دقسې څه مخکې هم داسې څه حالات راغلي وه چې دقسې دا ماشومه د غېږ کې اوچته کړې یا مله او هغې سلسله کې مونږ ته کمپلین نو میلو شوی، دې کې مونږ ته میلو شو نو چې کمپلین میلو شو نو دا ماشومه د سره هلته په کټ باندې پرته وه. هسې داسې جرمونه خو هسې اوورال که مونږ وګورو عصمت خان تاسو مختلف تاڼو کې هسې چوپاتي یې ډېر زیات شوي دي. دا خلک د دې مطلب خلک خو ظالمان دي خو خلک د خپلو بچو حفاظت ولې نه کوي؟ اصل کې کیسر به د دې بچو باندې د والدین فوکس نشته. که چېرې دوی د خپلو بچو باندې فوکس ساتلی که نه نو هېڅکله به داسې وقوعې نه رهنما کېدی. خو هلته ماشومان پیدا کېږي او دلته بیا د هغې حفاظت طریقه دوی له نه ورځي. تاسو څه ویل غواړئ دغه مور پلار ته؟ زه هر یو مور پلار ته یم چې دی د خپلو بچو ښه حفاظت کوي او د تعلیم طرف ته د دین طرف ته ورله توجه ورکړي، د خپلو په ماشومان د فوکس ساتي. شهنشاه خان دا راته ووایه چې دا کوم ملزم گرفتار شوی دی خپل تفتیش کې څه ووایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا مونږ سره دا وقوع شوې ده چمکنو کې او د دې والد صاحب راغلی او مونږ ته تاڼې ته راپورټ له زما ماشومه روکه ده او کور نه غیبه شوې ده. بهرحال زمونږ اپریشن سټاف په موقع ورغلي دي، هغه
دینه پوښتنه کړې خو دی یو بابا باندې شک ظاهر کړی دلته د لوډر رشکه کې راځي او دلته سبزی وغیرہ خرڅي چونکه زه خو دې ته معلوم نه خو دې دونه وی چې سبزه منډي خوشا دی ایریا کې چرته اوسېږي نو بهرحال زموږ سټاف چمکنو پولیس سټاف ورلو پوچ ګوچ کو هغه معلوماتو کو زه معلوماتو شو نو دا بابا یو دکان کې شډر ویلاندې خطه کړو هغه کې بدیو سیدو چې پولیس ورغلي دلته دې سره ماشومه ریکور شوی را خو حالت قابل اعتراض حالت کې ملو شوی د بار لغ ماشوم هم ریکور شو موږ تانه تر واسطه تانه نه موږ د ماشوم لیکله کې ام سی ته او بابا چې کله موږ تفتیش وکړو نو بابا وی زما و زمن دي او 3 میلیونه دي خو ټول واده دي او زه دلته د دکان کې پکړایو سیګم او د لوډر رشکه کې زه سبزی خرڅوم او دلته تقریبا 2 میاشتې دلته اوسېدو دی سوي چې لکه بچی د واده کل او د کور والا شته کنه غم نشوي دا نج د کور والا تقریبا هو تکالو شو وفات دي بالکل لندر دي د دې سم نشته دي او زمانه ټول واده دي او لونه واده دي د یوازې دلته اوسېدو تاسو ویږي چې د بچی ځان سره د مطلب ولې نه ساتي دا خپلار دی د غي وادم کل ویم کل نو بس نن سبا اولاد هم دغه سیدم دا اولاد چې کله لوی کې واده کې نه بیا خپل ځان له شو به دا غریب هم دا یوازې اوسېدو جی ما دا ورېدلی چې لکه د دام په تفتیش کې ویلي دي چې یاره مطلب 100 کالو شو چې د ښځه وفات شوې د دې د بل واده اراده هم شته ده بالکل دوران تفتیش ته دا خبره کړې چې ما یو 3 مرلې پلاټ هم ځان لغسته دي او زما اراده وا بل واده وکوم دا موږ ته دوران تفتیش دا خبره کړې ده څنګه چې تاسو وی چې د لس بچی دي کنه ټوله واده کړیم دی لوي کړیم دي نو پس سوکور پسې راغلي دي د کور نه د پسې سوکم نه راغلي دي د رونم شته د خو سوکم پسې نه چا پښتنه کړ نه سوک پسې راغلي دي جی شنشاه خان سړي رجیبه شانت خبره ده چې د سړي لس بچی لوي کل واده کل او بیا د ځان سره وسیم نه ځکه چې د عمر کې د خدمت خو ضرورت وي خلکو ته کنه بالکل دا د دې عمر تقریبا 63 عمر دی 63 سال عمر دی خو وسو کوم د ماتم دا وی چې زما بچی مانه جدا دي زما پښتنه نه کیسه یوازې مسوګم جی ګرانو کتونکو تاسو د اس ایچ او سے خبره وره دي واقعي چې دی ډیره زر کاروایی کړي دا او دغه سړی پنیت کې کسوم نو شکر دی د اغې نه پهل دی مشوم بازیاب کړي دا او ملزم چې کم دی هغه هم نیولې دي تاسو د اس ایچ او سے خبره وره دي چې نن سبا دا منو چې مهنګای ده خلک ډیر زیات مصروف دي کارونه دونه ډیر زیات کوي چې زیاتې پیسې وګټي او د کور خرچي پوره کی خو د دې بچو پیدا کول چې کم دي څنګه چې دغه مطلب دا د توجه د دې دغه ټیم کې وي د خپل بچو هر ټیم کې خیال ساتل پکار دي که فرض کو پلاران مزدوریانو لتلی نو د موریانو ذمہواری جوړیږي چې ای د خپل ماشومانو حفاظت وکي څنګه چې دا ماشومه مطلب د کور نه بهر وا او د سړی ځان سره بوتله کومه او تاسو وګورو لکه دا رپورټ که مونږ جوړ کو نو تاسو مونږ خول چې یاره نه پکې مونږ د ماشومې شناخت خولې دي نم پکې د ملزم شناخت هم پکې مونږ د خولې خو د ویډیو جوړولو مقصد صرف دا دی کومه او تاسو بهر وګورو نو غټي غټي ماشومان وي او د کور خلک لګلی وي که سوداګانو د پاره سپته لګي چې بار څه قسمه خلک دي ځکه چې مونږ ګورو نو بهر زیات تر داسې خلک دي چې د هغې هر وخت په پردو ماشومانو جنکو او الکانو باندې نظر وي نو د مور او پلار ذمہواري ده چې هغې دغه ماشومان چې کم د بهر تلو نه وي یا د بهر ګرځېدو نه وي عمرونه یې داسې وي نو پکار دی چې هغې هر وخت په هغې باندې خپل نظر وساتي ځکه چې په معاشرې کې بلا شی داسې ظالمان شته چې هر وخت د هغې زموږ په ماشومانو باندې غلط نظر وي نو د خپلو ماشومانو ډېر زیات حفاظت کول پکار دي